څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا مطلب د فروری د اخر نه یا د مارچ د شروع نه دا کرونا وایرس دی د پاکستان ته راننوتلی او څنګه چې په ټول ملک کې خور دی نو دغسې په ضلع نوښار کې هم دی او د ضلع نوښار ډیټا چې ګوري نو مطلب دلته کې مطلب ریکارډډ ډیټا چې ګوري نو موږ ما ډېره موده مخکې ویلي چې یاره که فرض که په دې ډیټا باندې موږ انالیسس کوو نو هر درېیم څلورم سړی چې دی دا کرونا پازیټیو دی او د هغې مین وجه دا وه چې خلکو دا مطلب د دې د بیهیویر چې دا ډېر زیات کیژول دې چې کوم حفاظتي اقدامات هغې اپنول نه ماسک یې نه تړلو نور مطلب د ګیدرینګ نه منع کېده نو لکه د نور ملک په شان کورونا په نوښار کې هم مطلب تیزۍ سره خپرېږي او تر اوسه پورې چې څومره کیسز هم راغلي دي لکه کم از کم 500 سیوا کیسز چې دا کنفرم پازیټیو دي زما د مطابق اطلاع مطابق په ټول نوښار کې دغسې په ریښتیو لیول باندې اوسه پورې تقریبا 100 سیوا کیسونه پازیټیو راغلي دي خو ښه خبره په هغې کې بیا دا ده چې هغې کې تقریبا 90 کسانو نه سیوا خلک چې دي دا ریکور شوي دي او ریکورونه ته تللي دي د اقداماتو په حواله د ډے ون نه موږ دا کار کړی دی چې موږ یو خو موږ ټول کمپین یو چلولو خلکو ته مې اویرنس کریټ کړو چې یاره خلک خبر شي چې کول پکار دی اوس نه دي کول پکار د هسپتال په لیول ګوره موږ ایسولیشن وارډ جوړ کړی وو موږ مطلب د لاس مینځلو لپاره یو پروپر سیسټم انپلیس کړی او نور خلکو ته به مو اویرنس ورکولو موږ ټریاج ورته وایي هغه موږ جوړ کړو چې په هغې کې کم خلک چې هغه کرونا سسپیکټ کیس هغه موږ مطلب بیلول او دا مو کوشش کوو چې دوی په هسپتال کې نور خلکو سره ګډ مطلب میلاو نه شي او یو پروپر طریقې سره د دې منیجمنټ وشي نو تر دې دمه خو د الله فضل دی چې د ډي ایچ کیو په لیول چې څومره مریضان راغلي دي او هغې کې کم پازیټیو کیسونه دي هغې کې مطلب 80% خلک چې دي ریکور شوي دي کورونو ته تللي دي او یو بله ښه خبره دا هم ده چې په هغه خلکو کې بیا داسې کسان شته چې هغې موږ ته بلډ ډونیټ کړی دی او پلازما یې ورکړی او نور هم موږ سره یو لیست چې هغې دې ته تیار دي خو زما په اوس هم خلکو ته دا اپیل دی چې جون خو تقریبا په اینډ کې دی او جولای اګست دا دوه میاشتې چې دي دا انتهایي خطرناکې دي دې کې به ماسک خو به خامخا چې لاسونه به په صابون خامخا وینځي او بلا ضرورت د کور نه بهر نه روځي که ضرورت وي نو روځي خو اقدامات صحیح حفاظتي اقداماتو سره دی روځي دا نه چې نه ماسک اچولي نه لاس وینځلي او په ټول جنګټو کې ګرځي نو بیا دا دې وایرس کې دا کمال دی چې د ډېر تیزۍ سره پیلاویږي او د ده چې کوم ویرولنس کوم چې مطلب د ده اثرات دي نو هم ډېر زیات خطرناک دي او نو خاص تاسو کار دی دا ډي ایچ کیو هسپتال چې دی دا کیټګري بي هسپتال دی او ایز پر رولز خو دلته داسې پکار و چې دغه آی سی یو سی سی یو نیونیټ چې دا ډېر مخکې نه جوړ وي خو بس د څه وجې نه مطلب دغه فیسیلیټیز تر اوسه پورې په دې ډي ایچ کیو هسپتال کې نشته ما خو ډېر ځله کوشش کړی دی چې دا ورته بیا درکوې دا یو د کیټګري بي لیول باندې چې کوم څیزونه کیدي شي بعضې څیزونه هغې کې کمې دي موږ کوشش کړی ګورنمنټ ته مو څو ځله پي سي ون سبمټ کړي دي بل تاسو وګورئ زموږ په هسپتال کې د کنسټرکشن کار هم روان دی دا نوی بلډینګ پکې جوړ شو اوس دې نوی بلډینګ ته نوي اکوپمنټس پکار دي نوي څیزونه دې له پکار دي نو دا یو کمې خو دلته دی خو موږ خپل بجټ او د خپل هیومن ریسورس مطابق میکسیمم کوشش کړی دی چې یاره مریضان فیسیلیټیټ کړو او زموږ ته چې کم مریضان راغلي دي او خاص لیول پورې هغه موږ منیج کړي دي او ښه خبره دا ده چې هغې کې ډېر مریضان ریکور شوي اصل کې داسې کار دی لکه د کیټګري بي په لیول هاسپټل کې لکه نوښار کې به وویو نو دا مطلب دلته چې کوم آی سی یو چونکې شته نن ورته چې دا آی سی یو نشته نو هلته به وینټیلیټر او وینټیلیټر باندې چې مطلب خدای دې نه کړو چې کم مریضان لاړ شي نو د هغې سکسس ریټ ډېر زیات کم دی صرف 3% دی 97% دا چانسز دی چې دی به ریکور نه شي او کېږي به پاکستان ډېټه چې څوک هم وګوري نو هغې کې به تاسو دا پته ولګي چې د دې سکسس ریټ ډېر زیات کم دی نو دې وجې نه دا یو مسله ده چې وینټیلیټر نه ریکوري چې دا ریشو ډېره زیاته کمه ده او د هغې پیشنټ مطلب هغه بیا ډېر کم بچ کېږي اوس یې بیا هم ویم او همغه خبره ده او حفاظتي اقدامات دې کوي ماسک دې اچوي لاسونه دې وینځي جمګټې دې نه جوړوي بلا ضرورته دې د کور نه نه وځي که فرض که مریض هم راولي هسپتال نه نو کم سے کم کسان دې ورسره راځي نو د دې خبرو د خیال ساتي نو دې سره به دا کم از کم 70-80% د دې دا پیلاو به کم شي او دې کې بعضې وخت کې داسې مسله وشي چې یو کس خپله خو ته افیکټ نه شي هغه کیریر وي خو بل یو داسې کس ته ورکړي چې هغه شوګر وي بلډ پریشر وي د هغه بیماري نو هغه پرې ډېر زیات خراب کړي
نو دا ما ټولو خلکو ته دا اپیل دی که ځوانان دي او که بوډاګان دي او که هر څوک دي هغوی دې په دې حفاظتي اقداماتو باندې او خاص کر په دې راروانو 2 میاشتو کې ډېر سختۍ سره پرې عمل وکړي نو بیا به موږ ټول د دې قابل شو چې یاره دې وبا باندې موږ